د जनवरी نه आगाज کیږي په دسمبر باندې ختميږي نو د قمری میاشت چې هغه اسلامي میاشت ده د هغه آغاز د محرم الحرام کیږي د ذل حجې باندې ختميږي دواړه د قرباني میاشت دي ذل حج میاشت دا د حضرت ابراهیم خلیل الله او د اسماعیل ذبیح الله د هغه مبارکو د یو عظیم قرباني او د یو عظیم لوی قرباني او د وفا او د رب کائنات جل وعلا په بارگاہ اقدس کی سر سجده خم او د هر یو تعمیل او د هر یو حکم د تعمیل کولو یو داسې عظیم داستان چې تا قیامت پورې داغه د عبرت او د سبق او د درس د اغوستو لپاره یو عظیمه لویا الله تبارک وتعالى جل وعلا هغه محبوبان ادا کړي و دغه محرم الحرام آغاز هم د کربلا د دشت بیابان کی د حضور پاک سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د خاندان د ګلونو د قربانی نکیږي چې د هغه سرپرستی او مشری سید الشهداء امام همام امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د هغه مبارکو هغه عظیم قربانی د تحفظ قرآن د پاره تحفظ دین د پاره د خپل نانا آقای مدنی جانان امام الانبیاء احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم د مقدس او پاک او مطهر دین د بچکولو د پاره کوم قربانی چې امامي همام امام عالی مقام سید شباب اهل الجنه وسید الشهداء هغه مبارک ورکړی و هغه منظر چې کوم منظر د کربلا میدان کتلو کوم منظر چې د کربلا د میدان کې هغه شګو کتلو کوم منظر چې هغه وخت کې زمکه او اسمان کتلو هغه یو داسې تاریخ دی چې هغه تاریخ دوباره دهراویدل دا ډیره مشکله ده ځکه چې دا تاریخ د پاره امام حسین پکار دی دا تاریخ د پاره امام زین العابدین پکار دی دا تاریخ د پاره د قربانی د پاره وړوکی علی اصغر پکار دی دا هغه تاریخ د پاره د صبر نه ډک سینې د بیبي زینب پکار ده دا هغه تاریخ د پاره د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه مبارک هستیان پکار دی خدا د محرم الحرام پلسم تاریخ باندې دا واقع شوی و ان شاء الله العزیز د وخت په مناسبت سره وا ان شاء الله د امام همام امام کربلا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ والجمله صحابه کرام او جمله شهداء کربلا تبا سلام عقیدت ان شاء الله قدس محرم الحرام باندې د پیش کولو کوشش کوو خدا اسلام او د دین او د شریعت د قربانونو ډک دی د دې تاریخ په وینو رنگ دی خلفاء راشدین کی یو خلیفہ او دویم خلیفہ حضرت سیدنا و امامنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ داغی مبارک و شہادت پا یکم محرم الحرام باندې شو پا یکم محرم باندې اغی مبارک شہیدان شو سمر خلفاء شدی خلفاء راشدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبات بلا فصل خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء سجدنا و امامنا و امام الصحابہ امام الائمہ امام حضرت سجدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ چه آغا صحابی دے چه دا آغا صحابی مقام تا نبل صحابی رسیدیشی نور تابعی رسیدیشی افضل البشر دے و بعد الانبیاء دے دا انبیاء دا نبوت و دا رسالت نبات کا مقام رازی و مرتبہ رازی آدھا سجدنا و امامنا و امام الصحابہ سجدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک اگر مقام و مرتبہ دا داغین بعد دیم خلیفہ خلیفہ رسول داماد رسول جناب سجدنا و امامنا سجدنا امام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک داوی
هغه وخت او زمانه راځي هغه مبارک چې کوم دی بیا شهیدان شهید کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاجدار رسالت سرور کائنات سرور دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سمر صحابه کرام شو علیہم الرضوان ابھی دیو خکارستوری پشانتے د دین نور نخکارا د سولسم سپوږمۍ نخکارا د دې په مانن باندې د دې په شان باندې د کم یو مسلمان هم هغه په مسلمانۍ کې یا د هغه په عظمت کې یا د هغه په شان کې یا د هغه په صحابیت کې د هغه په عظمت کې د کم قسمه بهوده الفاظ بهوده سوچ د کفر طرف ته انسان بوزي د گمراهی طرف ته انسان بوزي رسول الله مبارک نے فرمائی چې زما څومره صحابه کرام دي هغه ټول په هدایت باندې دي تاسو چې د چان لمنو نیوا او کوم صحابي پس روان شوي اهتدیتم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې تاسو به هدایت بیا ومومئ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داغی ذات تو والا صفات و نٹک چکم ذات تے اگر ہم پہاگا روشن ستاروں کی پہاگا خستخ بولے نسوک خبری کی وشک اللہ واللہ گماتا کچھلے وینی کرامات شیف حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه صحابي دی چې اولنې د هغه صحابیت دغه مقام او دغه مرتبه د دین اختیار کیږي چې څومره خلک اسلام تراغلي دي او دین تراغلي دي نو هغه ټول په خپل دین تراغلي دي د رسول الله مبارک په دعوت باندې لبیک ویلې دي یا د رسول الله د اخلاقونو متاثر شوي دي واقع د اخلاق انداسي چې متاثر کېدو وانه اغیلا الله تبارک وتعالى یو مقام مرتبه ورکړي د عرض داري چې څومره صحابه مسلمانان شوي دي څومره خلک مسلمانان شوي دي اغي دین ته خپل راغلي دي عمر بن الخطاب هغه شخصیت ته چې رسول الله مبارک ولا دعا فرمایله وا لا سے پورته کړو چې یا پروردگار عالم د سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په ذریعہ باندې اسلام ته عزت ورکړي اسلام ته مقام او مرتبه ورکړي د رسول الله مبارک دغه دعا قبول شولا سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تا رب کائنات جل وعلا اسباب او لار برابر کړي او خپل خور تکور تلاړلو اول ته چکر د سورته مریم یا د سورته طه تلاوت اوریدو د سورته طه تلاوت اوریدو نه بعد سترګو باندې اختراغ للی هغه خور ته اوریدلا اگر چې هغه وخت کې هغه خپل خور باندې گزار کړو چې تا ولې اسلام قبول کړی دی او بیا د زړه نرم شولو اسلام قبلېدو طرف تراغه هغه خور ته ویل چې ما رسول الله مبارک دربار ته بوزا هغه وخت دار ارقم او په دار ارقم کې یو کم سلويخ مسلمانانو د حضرت عمر فاروق نوران دي یو کم سلويخ کسان ایمان وروړو سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ سلويختم نمبر مسلمانو هغه بیا لاړلو چې تلو هغه ویلې چې رسول الله مبارک خدا سے نشدلې اول ځان پاک کا هغه ځان پاک کو بیا د ورته فرمایل چې ما ته په مړې کې پړې واچوي مال په خپل کې غیا راکې نو زه رسول الله مبارک دربار ته پدا سے عاجزۍ سره زم خو هغه دربار رسالت ته هغه دربار دی چې په هغه دربار کې بلال حبشي ته عزت ملو شو هغه دربار کو غلامانو نه اقران جوړ کړ هغه د عزت دربار دی هغه د مقام دربار دی هغه د غیرت مقام دی هغه د ننګ او د حمیت یو لوی دربار دی هغه دربار کې د چا عزتیانی هغه دربار کې د چا به حرمتیانی نه دي شوی رسول الله مبارک دربار ته راځي آقا مدنی جانان ته خبر راغی قربان عمر بن الخطاب را روان دی هغه مشهور په بہادرۍ کې دی هغه مشهور په تلوار چلولو کې دی هغه یو جنگجو انسان دی هغه یو پهلوان یادېږي رسول الله مبارک تبسم فرمایلو چې اے صحابه کرام خفه کیږئ ما پریشان کیږئ ما چې سیدنا و امامنا امام حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مبارک چې په کومه اراده باندې را روان دي هغه د خیر اراده ده کله خیر په اراده باندې راو خیر به ورته ورسي کني د دې زینب اومداسي نزي اقال اسلام صاحب او فرمایل چې تاسو په آرام کینئ ځکه چې په کائنات کې د ټول نوې بهادر رسول الله مبارک
د ټول اشجع الناس ورته وای اشجع الناس رسول الله مبارک دی رسول الله مبارک ټول نه بهادر انسانو هغه ورته فرمایي چې پارام تاسو کې نه هغه چې کله کې ناستل عمر بن الخطاب را روان دی چې کله راغلو دروازې ته دار ارقم ته راغله دار ارقم کې حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ نومو داغه پکور کې اولنې مدرسه جوړه شوی و اولنې درسګاه جوړه شوی و اولنې د دین د خورولو هغه مرکز او مقام چې کوم دار ارقم وو دا د حضرت ارقم رضی الله تعالی عنہ کور په مکه معظمه کې او داغه د کور د پاسه دویم چتو بالاخانه او طويله هغه بالاخانه کې رسول الله مبارک چې کوم دی هغه وخت خفیه تور باندې د توحید او د رسالت دا پیغام به چې کوم نو خورولو او چې کله سجدنا عمر فاروق تشریف راوړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ اقدس ته لاسونه وړاندې کړ بیت وکړلو کلمه طیبه ویلا حضرت سیدنا امامنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته فرمایل چې یا رسول الله یا قائم مدنی جانانا ما پتا باندې ایمان وروړو ما ته توحید قبول دی ستاره رسالت قبول دی ما ته دا ټول د جهالت چې کوم خبرې دي هغه ټول ختم شوي او یا رسول الله اوس یو خبره ده تاسو موږ کوي تاسو عبادت کوي زما خود زړه او زما د ایمان جرأت دا نه دی زما د ایمان او زما د عزت تقاضا دا نه ده چې زه دا پټو کوم یا رسول الله اوس به موږ د کلمه حق اوچتو اوس به مونږ کو اوس به نعره تکبیر وایو اوس به د رسالت نعره اوچتو اوس به ستاد شان او د عظمت چې ورفعنا لك ذکرک رب و مقام او مرتبه اسم ورکړي وا دا به پورته کیږي او یا رسول الله اوس پټنا اوس په د حرمین شریفینو هغه میدان ته زو او خانقاه ته وزو اول ته نعره تکبیر اوچتیږي التبه اذان کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه چې کله دا خبره اوریدله هغه مبارک متصلی ورکا چې عمر بن الخطاب سره د استغفار خوي د الله حکم چې څنګه وشي هغه رنګ وکیږي سلوختم نمبر مسلمان سجدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک